د ایشیا کپ ټرافي محسن نقوي پاکستان ته راوړې ده. د انډیا لوبډلې د ایشیا کپ ټرافي د محسن نقوي نه وانغښته. د کرکټ په تاریخ کې دا په لومړني ځل باندې شو چې یو لوبډله به یو غټ ایونټ ګټي او هغوی به د ټرافۍ نه بغیر سلیبریشن کوي چې بیګا انډیا د ټرافۍ نه بغیر سلیبریشن کړی دی او ټرافي محسن نقوي واپس د ګراوند نه راوچته خپل منیجمنټ سره خپل سټاف سره ټرافي راوچته کړې ده. د انډیا لوبډلې د ټرافۍ اخیستلو نه انکار کړو چې موږ به د محسن نقوي نه ټرافي نه اخلو. محسن نقوي مې چې مانه نه اخلئ زیړو در کوم نه محسن نقوي ته ټرافي راوچته کړي. اصل کې کتا سو ګورئ نو دا د محسن نقوي یو غټه بیزتی ده، خو دا د انډیا لوبډلې نه ده کړې، دا د پاکستان لوبډلې د محسن نقوي بیزتی وکړه. انډیا نه ګیله نه ده کول پکار. انډیا خو الریډي موږ سره وران دی، انډیا خو الریډي پاکستان سره تعلقات دغه رنګيري جنگ پکې په منځ کې شوی دی. ای تاسو سره لاس قدرې نه ملاوي نو ټرافي برستانه سو اخلي. نو دا خو موږ لا واضحه خبره و چې انډیا به همدا حرکت کوي. نو بیا پاکستان ته پکارو چې ځان کې غیرت راوستلې وي او محسن نقوي له پکارو چې په خپل ټیم کې غیرت راوستلې و، د خپل ټیم لیول وی چې لکه ماو نه شرموي. وره تاسو خو دا میچ ضرور وګټئ. وره که تاسو میچ بایلو نو د ما به دغه حالي کم چې بیګا د محسن نقوي په ګراوند کې محسن نقوي په سټیج باندې ولاړ او د انډیا ټیم لري د سټیج نه ناس تخپلو کې غپې شپې لګولې او سټیج له جوختم نه راتلل. په ډبل په خله باندې به سوال جواب ورلېګلو چې لکه دلته وایي چې مونږ ته نه ټرافي نه اخلو. محسن نقوي باغله وی چې ته ټرافي نه اخلې، زه ټرافي نه در کوم، زه به ټرافي چې کم دی سلیبریشن ټرافي چې کم تقسیمول دي هغه زما کار دی، زه د ای سی سی مشر یم. چونکه انډیا کار غلط کړی دی، خو انډیا خو ډېر کارونه غلط وکړل. به مونږ کم یادو یا هغه به مونږ پاره کې انډیا مونږ په کومو خبرو ګرامو. خو اصل کې دا یو انټرنیشنل سطح باندې لکه دا ټولي دنیا سترګې دغه ټایم په ټي وي چینل وي، د ټولو صحافیانو دغه ټایم موجود وو، ټولو صحافیانو د پاره به بریکینګ نیوز جوړېدو. خو انډیا له پته وکړه چې موږ د محسن نقوي نه ټرافي اخلو، په خپل وطن کې مو بیا ځای نشته. د خپل وطن صحافیان چې کوم دی هغوی به د موږ بېعزتي کوي چې لکه تاسو ولې د محسن نقوي نه ټرافي واخیسته. بیګا فاینل خو انډیا وګټلو خو هغوی ټرافي وانغښته. ټرافي تر اوسه پورې انډیا ته نه میلاو، نه ولا هغه ویننګ میډلز میلاو دي، نه ولا ټرافي میلاو. د انډیا چې د حکومت کم کسان دي، د آی سی سی د بی سی سی ای سیکرټري، د انډیا د کرکټ بورډ سیکرټري بیان جاری کړی دی چې موږ امید کوو چې ای سی سی موږ د ټرافي انډیا ته راولېږي، ای سی سی موږ د ټرافي راولېږي او زموږ د کلاډیانو میډل راولېږي. خو اوس په ګورو چې راتلونکي ټایم کې محسن نقوي د ای سی سی مشر دی، د ایشیا کرکټ کونسل چیرمن دی او 2 کالو د پاره دا چیرمن ټاکل شوی، تقریبا چې لا کال به تقریبا پوره شوی، لا یو کال پاتې دی. نو اوس په ګورو چې د ایشیا کپ د ټرافي محسن نقوي انډیا ته ورلېږي کنه پاکستان ته تیروړي یا چې ایشیا کرکټ کونسل کم دفتر د پای کې پرته وي. خو انډیا ته بیګا ټرافي نه د ملاو شوی، د انډیا ټیم سلیبریشن بغیر د ټرافي نه کړی دی. نو دا هم په کرکټ په تاریخ کې په لومړني ځل باندې وشو چې یو دومره غټ ټورنامنټ کیږي نو هغه ټرافي چې کومه ګټل کیږي هغه نه ورکړل کیږي. دا عموما داسې قسم کیسز مونږه په کلی کو چې کم کرکټ کیږي، ټیپ بال کرکټ مخکې به خلکو ټورنامنټ وي کې فائنل به ونه کو، به کمیټي والا چې کم دی فائنل به ونه کو، پیسې به وغواړي ټرافیان لکه فائنل میچ پمونه شو. خیر راخو بیل سيناریو ده، بیل سيناریو ده چې په یو انټرنیشنل سطح باندې یو انټرنیشنل میچ کې ټرافي بیګا د انډیا لوبډلې ته نه د ملو شوی او ټرافي محسن نقوي ځان سره راوچته کړی د خپل منیجمنټ سره پاکستان ته واپس راوړي. د چونکې د پاکستان چې کم صحافیان دي، لفافه صحافیان کم چې د محسن نقوي فیور کړي، نو داسې بیانات جاری کوي چې محسن نقوي خو کول چې دا ټرافي راوړه پاکستان ته، محسن نقوي خو کول چې دا ټرافي انډیا له دبل چا پلاس ورنکا. چونکې دا خبر هغه نه کوي چې محسن نقوي بیزتی د انډیا ټیم نه بلکې د پاکستان ټیم وکا. پاکستان لال ریډي پټه و چې د انډیا دغه رنګ ای تاسو سره لاس نه ملاوي، ای تاسو سره الیکس نه کوي، ای تاسو سره فوټو سیشن نه کوي، ای تاسو سره پټاس کې خبرې نه کوي، نو تا نه به ټرافي سو واخلي. دا خو پاکستان ته مخکې نه پکار ده چې پته و چې ټرافي به نه اخلي، نو پکار چې ټرافي مونږ وګټو. نو دا بیزتی انډیا نه کړي بلکې دا بیزتی د محسن نقوي د پاکستان ټیم کړی دا، واغه ټیم کړی دا کم چې د په پرچی باندې سره کړی دی، کم چې د په عاقب جاوید باندې سره کړی دی. عاقب جاوید چې کوم دی دا ځان له یو پورا د حواله سره دا مشهور دي چې دا غنکاپ ته د بده چې کله د لاهور کلندر سره د لاهور کلندر نه لکه چې کم ټیلنت هانټ پروګرام د پای کې د دنیا پیسې واخلي دي. خبیا د پاکستان کرکټ بورډ چې کله مشهور شو، د پاکستان کرکټ بورډ هډ کوچ دی، نو سټیم چې د کوچ شو بیا د کوچ نه لري کړل شو، نو صحافیانو شکر وکړو، مونږ هم شکر وکړو چې خره چې د هودې نه لري کړل شو. نو دا غي نه غټه او د ول محسن نقوي ورکا، دا غي نه غټه او د باندې محسن نقوي کینولو. نو دا بیزتی د محسن نقوي عاقب جاوید کړی دا د پاکستان ټیم کړی دا، انډیا نه دی ګرامول پکار.